او پیغمبر علیہ السلام د منکرین حدیثو داسې پیشنګوئی په دې حدیث مبارک کې ورکړی ده چې د احادیثو نه منکرین حدیث انکار نکي نو ښکاره باره پته لګي خلک وی لکه چې ګوته یې په ایښې ده چې دا دی پیغمبر علیه السلام په دې حدیث کې گویا کې په منکرین حدیثو بالکل ګوته ایښې ده. فرمائی سنن و ابی داود کے روایت دے بابن فی لزوم السنہ کے 4604 نمبر او دا روایت امام ترمذی په کتاب العلم کې ذکر کړی دی الته حدیث نمبر 2664 راځي. رسول الله علیه السلام فرمایي الا خبر شه حرف تنبیه دیته وي انی اوتیت الکتاب ومثله معه مال صرف کتاب نه دی راکړی شوی د دې په شان نور وحی ما سره ده چې هغې ته احادیث وي وحی خفي ورته وي وحی غیر مطلوع ورته وي. او بیا فرمایي الا یوشک رجل بیا حرف تنبیه راړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته تنبیه د پاره اور د دې د ذهن د حاضرې د پاره چې الا یوشک رجل شعبان علی اریکته یقول علیکم و یو سړی به یو ډله به چې هغه به په ډکه خېټه باندې ناستي او صوفی وغیرہ ته به ډډه لګولی شعبان علی اریکته په کرسی به ډډه لګولی او یقول اغا ظالم بدا سے خبری تاسو تکی چی علیکم بهذا القرآن صرف پا دی قرآن باندے منگول اخلاقی کے صرف دا قرآن مانے حدیث ورسرم مانے فما وجدتم فیه من حلال فاحلو بس قرآن چے ستا حلال وی دک حلالو گنے وما وجدتم فیه من حرام فحرمو او قرآن چے ستا حرام وی بس دک تا حرام وائے. خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ګورزان په دې مسله پوهه کې د انکار حدیث فتنه کې را نشه کني سبب ادا نه وای چې مونږ ته دین نه ور رسیدلې. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم کما حرم الله وی په دې ځان پوهه کې چې رسول الله علیه السلام کوم چیز حرام کو او الله په منع ونکړه اللہ رب العالمین تردید نکو نو دا سیدی لکا کما حرم اللہ لکا سنگ چی اللہ رب العالمین یو سیز حرام کی دا پیغمبر علیہ السلام حرام کلیشی وی سیز دا سی پیغمبر علیہ السلام پا خپل اجتہاد باندیو کی یا ورطا اللہ رب العالمین وحیو کی یو سیز حرام کی دا با حرام وی او چکل پا خپل اجتہاد او کی او اللہ تا منظور نی نو اللہ دا غی تردیدو کی لکا پیغمبر علیہ السلام پزان باندی شہد وغیرہ حرام کرل اللہ ورطو فرمائے لما تحرم ما احل اللہ چا اللہ حلال کری دیتے اولی حرام ہے نو التبیا اللہ تنبیح ورکی پتہ لگی جی پیغمبر علیہ السلام پا عمل اللہ تنبیح ورنکڑا نو دا وحی دا. نو دیب حدیث کے پیغمبر علیہ السلام فرمائل گورا شعبان علی اریکته یو ډله بوی چې هغه به په ډکه خېټه باندې په کرسی او سوپه کې ناست یو ډډه به والی. ګوره دې حدیث کې پیغمبر علیہ السلام د دغه خلکو کیفیت مخول چې په کرسی او سوپه کې به ناست یو ډډه به والی. تو ګوره نن سبا پرویزیان یا سر سید احمد خان ډله فرقه نیچریا فرقه چکړالویه دیم دک سے په کرسو کی ټیچنګ کوي لیکچر ور کوي. پرویز داغه لیکچر چې چا اوریدلی او کتلی وګوره پرویز به مخ ناستو مخ کې به سلو شاته بټولی جنکه او خزه بناسته منکرین حدیث د پردیم خیال نه ساتي ټولی خزه بار رئیستی دی کرسو ته او سټیجونو ته دا بے حیا قوم دی. نو هغه به خزو ته دغه لیټریچر ورکوله ته وګوره دک خبرنن دا په منکرین حدیثو کې دا او دک نقشه داغي کوم چې پیغمبر علیه السلام پیش کړی دا چې اغینن په کرسو کې ناس دی او لیټریچر کوي لیکچر کوي اور کم چې په مدارسو کې پچاټایو باندې ناس دی اغي قال الله او قال الرسول بیانی اور د احادیث دفاع کوي. حکم چې شعبان علی اریکته دی بالکل هو به نن اغا
د انکار حدیث د فتنې شکار دي. نو پیغمبر علیه السلام دا خلق بالکل متعین کړی دی چې دا یو فتنه به راځي، کرسو کې به ناستي ډډه به یې لګولي او وایي به چې صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن. خو پیغمبر علیه السلام وفرمیل دوکم نه کی، وانما حرم رسول الله کما حرم الله. پیغمبر علیه السلام چې حرام کی دا به داسې په وحی حرامي لکه چې الله حرام کړي.